بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 14 نمبر درس دی. مونږ به ان شاء الله نن مرکب غیر مفید وایو. مونږه مرکب مفید ځکه مرکب مفید هغه مرکب ته وایي چې کله یو کس خبره وکي او بیا خاموش شي، نو کم کس چې بل اوریدونکی دی نو هغه ته څه فایده یا څه خبر یا طلب معلوم شي، نو دغه ته مرکب مفید وای. او د دې مرکب مفید ته چې دی دته بیا جمله هم وای او کلام هم ورته وای. نو دغه نه به موږ جمله بیا واغسته، نو جمله چې ده بیا دا موږ دوه قسمه تقسیم کړه، یو ته جمله خبریه وای او یو ته جمله انشائیه وای. نو دا جمله خبریه ته موږ بیا واغسته، نو دا جمله خبریه چې ده دا بیا دوه قسمه ده، جمله اسمیه خبریه او جمله فعلیه خبریه. جمله اسمیه خبریه چې څه ته وایي چې د اسم نه شروع کیږي، اول یې ته مبتدا وای او مسند الیه ورته وای، او دویم یې ته خبر او مسند وای. او جمله فعلیه څه ته وایي چې د فعل نه شروع کیږي، اول یې ته فعل او مسند وای، او دویم یې ته فاعل او مسند الیه وای. خجی بیا هم جمله انشائیه واغسته، نو جمله انشائیه چې دا جمله خبریه او جمله انشائیه، جمله اسمیه او جمله فعلیه، دا ټول د مرکب مفید حصې دي. بیا د جمله انشائیه چې دی لس قسمونه و: امر، نهی، استفهام، تمنی، ترجی، عقود، قسم، عرض، تعجب، دا ټول مونږه اووی پکې تقریبا 10 قسمونه موي. دا زیات دي 14 15 پورې 16 پورې جوړیږي، مونږ ته دغه لس ویلیو دي، خو تفصیل سره ویلو، مثالونه هم ډیر لیکلو. اوس په چې دی د مرکب چې دوه قسمونه کنه، یو ته مرکب مفید وي، یو ته مرکب غیر مفید وي. مرکب مفید خو مونږه تفصیل سره وی. اوس مرکب غیر مفید وایو. نو مرکب غیر مفید ګورئ، مرکب مفید تعریف اول زده کو، نو مرکب غیر مفید به پخپل زده شي. مرکب مفید داسې مرکب وي چې کله یو کس خبره وکي او بل کس اوري، نو هغه اوریدونکي ته څه فایده د خبرې نه یا څه طلب یا څه خبر میلو شي، نو دغه ته مرکب مفید وي. او مرکب غیر مفید څه ته وایي چې لکه یو کس یو خبره وکي او بل کس اوریدونکی دی، هغه ته څه فایده میلو نه شوه، څه خبر هم ورته میلو نه شو، څه طلب هم ورته معلوم نه شو، نو دا مرکب غیر مفید دی. مرکب غیر مفید ته ناقص هم وایي، ځکه دې کې خبره نیمګړې وي. مرکب مفید کې خبره پوره وي، مرکب غیر مفید کې خبره نیمګړې وي. مرکب مفید ته مرکب تام هم وایي، مرکب غیر مفید ته مرکب ناقص هم وایي، ځکه ورته ناقص وایي چې نیمګړې وي، خبره پکې نیمګړې وي. لکه مثلا مرکب مفید مثال بدل زه درکم، دا قلم سپین دی، دا قلم سپین دی، خبره پکې پوره شوه. مرکب غیر مفید لراشه، دا قلم بس دومره خبره وشوه، بد د قلم څه هیڅ خبره نشته پکې، نو دا قلم دا نیمګړې خبره ده، مخکې پسې بله خبره نشته. لکه مثلا مخکې مرکب مفید کې مو دا قلم سپین دی، په دې مرکب غیر مفید کې صرف دومره دی دا قلم بس، نور خبره پسې مخکې نشته، نو دا نیمګړې ده. یا زه وایم د الله رسول محمد صلی الله علیه وسلم دی، بس دومره مې وي. او یا چې دا مرکب مفید شو. مرکب غیر مفید د الله رسول، بس دومره پورې ټیک شوه. ښه زه وایم مرکب مفید درته وایم، یعنی دا چې خبره پکې پوره وي. د زید غلام محنتي دی، د زید غلام محنتي دی، وګوره دې کې دا خبره پوره ده. او په مرکب غیر مفید کې خبره نیمګړې وي، د زید غلام بس دومره خبره وشوه، د زید غلام. بیا ورپسې مخکې وایي د الله کتاب قرآن مجید دی، د الله کتاب قرآن مجید دی، نو دا خبره پوره شوه. دا مرکب مفید دی. په مرکب غیر مفید کې د الله کتاب، کتاب الله، د الله کتاب، نو ګوره جی دا خبره پکې پوره شوه، نیمګړې ده. نو ګوره دقې ته نیمګړې خبرې ته مرکب غیر مفید وایي، پوره خبرې ته مرکب مفید وایي. اوس ګوره جی مرکب مفید داسې مرکب ته وایي، مرکب مفید داسې مرکب ته وایي چې کله یو کس خبره وکي او بیا خاموش شي، خبره وکړه او غلی شو، خاموش شو، او اوریدونکي ته څه فایده یا خبر یا د څه طلب معلوم نشو، یعنی څه څیز ته ونه غوښتلی شو، نو دغه ته یو څیز طلب وایي چې څه فایده هم ته میلاو نه شوه، څه خبر هم میلاو نه شو، او د یو څیز طلب هم پکې میلاو نه شو، نو دې ته مرکب غیر مفید وایي، دې ته مرکب غیر مفید وایي. او د دې مرکب غیر مفید 3 قسمونه دي. دې کتاب کې دلته 3 قسمونه دي، نور د دې ډېر قسمونه دي. نو اول قسم چې دی مرکب اضافي، مرکب اضافي
دویم قسم دی مرکب بنایی او دریم قسم دی مرکب منع صرف. مرکب اضافي، مرکب بنایی، مرکب منع صرف. اوس پته اول مونږه مرکب اضافي واخلو. دا خجی دا دلته کې دی درې لیکلي دي، مرکب اضافي، مرکب بنایی، مرکب منع صرف. بل یو دی مرکب توصیفي پکې دی، مرکب اشاری پکې دی، مرکب صوتی پکې دی. نو دا څو قسمونه دي خو دلته کې د کتاب کې د درې لیکلي. نو فلحال به مونږ دا درې وایو، مخکې موقع په موقع باندې به مونږ بیا د دې هغه نور قسمونه هم وایو. ښه مرکب اضافي، نو ګورئ اول به مونږ مرکب اضافي واخلو. مرکب اضافي تعریف اول زده کوي. مرکب اضافي څه ته وایي؟ د یو اسم تعلق د بل اسم سره شي، یا د یو اسم نسبت د بل اسم طرف ته کې، یا د یو اسم اضافت بل اسم طرف ته کې. نو دا اضافت، نسبت، تعلق جوړول دا ټول یو خبره ده. نو مرکب اضافي داسې مرکب دی چې د یو اسم اضافت یعنی نسبت یا تعلق. اضافت څه ته وایي؟ نسبت ته وایي یا تعلق ته وایي. لکه زما نسبت د یو بل اسم سره جوړیږي، یا زما تعلق د یو بل کس سره جوړیږي، نو دغه ته اضافت وایي. بل اسم طرف ته شي. ٹھیک شو جی؟ مرکب اضافي څه ته وایي؟ داسې مرکب دی چې د یو اسم اضافت یعنی نسبت یا تعلق بل اسم طرف ته شي، بل اسم طرف ته شي. د کم اسم تعلق یا نسبت چې کیږي، د کم اسم تعلق یا نسبت چې کیږي هغه ته مضاف وایي، هغه ته مضاف وایي. چې د کم اسم تعلق بل اسم سره جوړو کنه، چې دا د کم اسم تعلق جوړو نو دته مضاف وایي، او چې د چا سره تعلق جوړو کنه هغه ته مضاف الیه وایي. او د کم اسم سره چې تعلق یا نسبت جوړیږي هغه اسم ته مضاف الیه وایي، هغه اسم ته مضاف الیه وایي. اوس هم پوهیږم جی، لکه غلام زیدین، غلام زیدین، د غلام نسبت، د غلام تعلق د زید سره جوړ شو، د غلام تعلق د چا سره شو؟ د زید سره. نو ګوره د یو اسم تعلق هم د بل اسم سره جوړ کو، نو چې د چا تعلق جوړو کنه د غلام تعلق جوړو، د غلام تعلق جوړو نو دته مضاف وي، او د زید سره تعلق جوړو نو زید ته مضاف الیه وي. د رسول تعلق د الله سره جوړو، رسول الله، نو د رسول تعلق د الله سره جوړیږي، نو دا رسول پکې دی دا مضاف ته، ځکه د تعلق جوړو، د تعلق مونږ جوړو. د چا سره چې جوړو هغه ته مضاف الیه وایي، د چا سره چې جوړو هغه ته مضاف الیه وایي. کتاب الله، دا کتاب چې د تعلق مونږه د الله سره جوړو، د کتاب تعلق الله سره قائمو، د کتاب اضافت الله طرف ته کو، د کتاب نسبت الله طرف ته کو، نو ځکه د کتاب ته مضاف وي. او دا چا طرف ته چې اضافت کیږي یا نسبت کیږي یا تعلق جوړیږي نو هغه ته مضاف الیه وایي. داسې قلم زیدین، د قلم تعلق هم د چا سره جوړ کو؟ د زید سره. یا د قلم اضافت هم چاته وکړو؟ زید خالد طرف ته. یا د قلم نسبت هم چاته وکړو؟ د خالد طرف ته. نو دا قلم مضاف دی، او چا سره هم چې تعلق ولا جوړ کو نو هغه ته مضاف الیه وایي. لکه اوس ګورئ غلام دی، د دې غلام تعلق هم د زید سره جوړ کو، نو د غلام ته مضاف وایي، غلام ته څه وایي؟ مضاف. او دا زید چې دی کنه چا سره چې تعلق جوړ کړی دی دته مضاف الیه وایي، مضاف الیه وایي. د رسول تعلق هم د الله سره جوړ کو، نو دا رسول چې دی دته مضاف وایي، چې چا تعلق جوړیږي هغه ته مضاف وایي، چې د چا سره تعلق جوړی هغه ته مضاف الیه وایي، مضاف الیه. ها کتاب تعلق هم د الله سره جوړ کو، نو کتاب ته مضاف وایي، او د الله سره مولا تعلق جوړ کړی نو دی الله ته مضاف الیه وایي. دغه شان د قلم تعلق هم د خالد سره جوړ کو، دی قلم ته مضاف وایي، او د چا سره چې الله تعلق جوړ کړی دته مضاف الیه وایي. ٹھیک شو جی؟ اوس پکې بله یو خبره یاد وساتئ، دا مضاف الیه چې دی که نه مضاف الیه دا به همیشه مجرور وي، حالت جر کې به وي، په ده به همیشه زیر وي. زیر وګوره دلته د مضاف الیه ته وګوره، په ده باندې دلته خالدین هم زیر دی، کتاب الله کې الله باندې هم زیر دی، رسول الله کې الله باندې زیر دی، غلام زیدین کې په زیدین باندې زیرونه دي دوه. نو دا مضاف الیه به همیشه مجرور وي. دلته کې یاد وساتئ ښه، د مضاف او د مضاف الیه لږ قواعد یې زده کوو، چې دا مضاف په نه مضاف الیه به همیشه مضاف الیه به همیشه مجرور وي. مجرور مطلب چې په ده باندې به جر وي، زیر به وي پې. ٹھیک شوه؟
همیشه به وي دا. نو دا د مضاف الیه دا یو شرطو. د مضاف درې شرطونه دي. درې مضاف چې دی که نه نمبر دو نمبر ایک د مضاف شرایط. دا د مضاف الیه شرایطو. د مضاف الیه شرایط دا به ځان سره ولیکئ ځکه د کتاب کې نشته. دا د مضاف الیه شرایطو. اوس د مضاف شرایط. د مضاف شرایط اول نمبر شرط دا دی چې دا مضاف باندې به الف لام نه راځي. مضاف باندې به الف لام نه وي. ٹھیک شو جی. نمبر دو مضاف باندې به تنوین نه وي. مضاف باندې به تنوین نه وي. تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش دا به پې نه راځي. او نمبر تین په مضاف باندې به د تثنیې چې دا مضاف را سره تثنیه یي که نه لکه دو وي نو په دو کې چې اخره کې آنې اواز راځي آنې نو دا نی چې دی که نه دا نون به نه راځي. د تثنیې نون به نه راځي. تثنیه نون. او 4 نمبر د جمع نون. جمع نون دا به په دې باندې نه راځي. په مضاف دا دومره چې دی دا د مضاف شرایط شو. او دا یو چې دی د مضاف الیه شرط شو. د مضاف الیه یو شرط دی. یو شرط هغه څه شی دی چې همیشه به حالت جر کې وي. همیشه به حالت جر کې وي. او ترجمه به د مضاف مضاف الیه څنګه کوو؟ لکه غلام زید رسول الله کتاب الله قلم خالد. نو اول به د مضاف الیه ترجمه کوو بیا به د مضاف په الټه به ترجمه کوو. قلم زید خالدین دی نو دا قلم مضاف دی خالدین مضاف الیه دی. موږ به د خالد نه ترجمه شروع کړو داسې به وایو د خالد قلم خالد کا قلم. ٹھیک شو. اوس کتاب الله دی نو الله مضاف الیه دی او کتاب مضاف دی. نو اول به موږ د مضاف الیه ترجمه وکړو او داسې د مضاف طرف ته به راځو. نو موږ به وایو د الله کتاب الله کی کتاب الله کی کتاب. په پښتو کې به وایو د الله کتاب. رسول الله نو دا رسول مضاف دی الله مضاف الیه دی. نو او ترجمه به موږ کوو د مضاف الیه نه به ترجمه شروع کوو او بیا به د مضاف ترجمه کوو. اول به د مضاف الیه ترجمه کوو بیا به د مضاف ترجمه کوو. نو موږ به وایو د الله کی رسول د الله رسول. موږ به په اردو کې به وایو الله کا رسول. دغه شان ګورئ غلام و زیدین غلام و مضاف زیدین مضاف الیه. د مضاف الیه ترجمه به مخکې کوو او بیا به د مضاف ترجمه کوو. نو موږ به وایو د زید غلام د زید غلام. اردو کې به وایو زید کا غلام زید کا غلام. لکه مثلا ګورئ موږ سره رسول مضاف دی الله مضاف الیه دی. ٹھیک شو. نو اول به موږ د الله ترجمه وکړو بیا به د مضاف ترجمه کوو. نو موږ وایو د الله او د رسول ترجمه به رسول د الله رسول. ٹھیک شو. ښه جي د دې موږ چې پښتو کې د مضاف الیه ترجمه کوو نو په شروع کې به د لګو د او چې کله په اردو کې کوي نو کا کې کی به په منځ کې پکې راولي. د مضاف او د مضاف الیه په منځ کې به کا کې کی راولي. بیا به وایو الله کا رسول. الله دا مضاف الیه به اول وي بیا پکې کا کې کی وي او بیا به رسول وي. ٹھیک شو. نو موږ به وایو الله کا رسول الله کا رسول. ٹھیک شو. دغه شان ګورئ په اردو کې به موږ وایو په پښتو کې به وایو د زید غلام. په پښتو کې به د وایو د او په اردو کې به وایو زید کا غلام. وګوره کام په منځ کې پکې وي. دلته کې به رسول الله کې به وایو د الله رسول. رسول هم د الله د رسول نه مخکې د ولګو د او په اردو کې چې ترجمه کوو نو الله کا رسول الله کا رسول. ګوره کام پکې په منځ کې به ولګو. په پښتو کې به وایو کتاب الله د الله کتاب د الله کتاب. په اردو کې به ترجمه کوو الله کی کتاب الله کی کتاب. وګوره اوس پکې دا کی رالی. اوس قلم خالدین په پښتو کې به کوو د خالد قلم
او په اردو کې به ترجمه کو خالد کا قلم، نو دا کام پکې په منځ کې راوسته. نو ګورئ جي دا زمونږ د نن ورځې درس و. ښه په تفصیل سره مو ویې مرکب غیر مفید هم زده کړو. مرکب غیر مفید داسې مرکب ته وایي چې کله یو کس خبره وکړي او خاموش شي او بل کس اورېدونکی یي د هغه ته د دې خبرې کوونکي د خبرې نه څه فایده یا طلب یا څه خبر معلوم نشي، نو دې ته مرکب غیر مفید وایي. اسان انداز کې موږ وایو چې خبره پکې نیمګړې دې ته مرکب غیر مفید وایي، چې خبره پکې پوره وي هغې ته مرکب مفید وایي. نو مرکب غیر مفید چې فایده ترې نه وي، مرکب غیر مفید معنی سره چې فایده ترې نه وي. بیا د مرکب غیر مفید دی کتاب والا درې قسمونه لیکلي، یو ته مرکب اضافي وایي، یو ته مرکب بنایي وایي، یو ته مرکب منصرف وایي. مرکب اضافي هم ته نن زده کړو. مرکب اضافي څه ته وایي؟ داسې مرکب دی چې د یو اسم اضافت یعنی نسبت یا تعلق، نسبت یا تعلق دې ته اضافت وایي، بل اسم طرف ته شي. د کم اسم تعلق یا نسبت چې کیږي هغه ته مضاف وایي، او د کم اسم سره چې تعلق یا نسبت یا اضافت جوړیږي هغه ته مضاف الیه وایي. نو بیا مې تاسو ته ښه په تفصیل سره ولیکه، لکه غلام زیدین، رسول الله، کتاب الله، قلم خالدین. نو دا د مضاف الیه شرط مې درته دلته ولیکو چې همیشه به مضاف الیه باندې اخره باندې زیر راځي، یا به دوه زیرونه یا به یو زیر راځي. او د مضاف شرایط مې درته ووي چې مضاف به باندې به الف لام نه راځي، په مضاف الف لام حرام، په مضاف تنوین حرام، په مضاف د تسنین حرام، په مضاف د جمع حرام. دا څلور وانه خبرې دا د مضاف شرایط دي، او د مضاف الیه صرف یو شرط دی. بیا مې درته ترجمې سره خبره وکړه چې اول به موږ د مضاف الیه ترجمه کوو، بیا به د لیکلی کېږي به اول مضاف، بیا به ورپسې مضاف الیه لیکلی کېږي. خو په پښتو یا اردو کې موږ ترجمه کوو، نو اول به د مضاف الیه ترجمه کوو، بیا به ورپسې موږ د مضاف ترجمه کوو. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقة الكلام.